السلام علیکم. زما نوم مظفر شاه دی او تاسو ګورئ زموږه فیسبوک او یوټیوب چینل. ګرانو کتونکو، د وړو چې کم صورتحال روان دی په دې روژه کې او حکومت چې کم دغه د مفتو وړو اعلان کړی دی، د هغې نه وروستو چې کم د وړو د تقسیم چې کم پوینټونه دي په هغې کې انتهایي رش په نظر باندې راځي او د خلکو یو قسم له تذلیل روان دی. لاینونه لګېدلي، اوږده اوږده پولیس پکې څلوېښت یا پنځه څلوېښت تیلې چې کومې د وړو دي هغه د تقسیم دپاره راځي او دغه ته په سوونو خلک ولاړ وي چې د دغې وړو انتظار کوي. خلکو ته هم ګناه نشته ځکه چې مهنګایي ده او روژه ده، هر سړی د دغې مفت وړو د حاصلولو کوشش کوي. خو که موږ وګورو نو حکومت چې بجای د دې چې دا سرکاري وړه ورکولې، فری وړه یې ورکولې، که دغه یې سبسایډي ورکړی وی او په دوکانونو کې وړه ارزان کړی وی نو هغه به ډېره زیاته ښه وه. راسره نن په دغې موضوع باندې د خبرو اترو کولو دپاره موجود دی د بریکوټ پریس کلب صحافي، نوجوان صحافي اقبال خان، چې هغه هم په دې خپل علاقه باندې او په دغې وړو په دغې تقسیم باندې نظر ساتي. اقبال خان، په خپل پروګرام کې تاسو ته هرکلی او پخیر راغلی وایو. ډېره مهرباني مظفر شاه صاحب او ستاسو د پروګرام ډېره زیاته ستاینه کوو چې د دې غریب عوام سره تاسو ګپ وګه ولاړ او دغسې پروګرامونه مخې ته راوړئ، نو ډېره مننه. ډېره مننه اقبال خان. دا راته ووایه اقبال خان چې کم دغه مونږ وړه چې وینو، لاول به سرکاري وړه راتلل په ارزان ریټ باندې، بیا چې پکې دغه د مفتو وړو ډرامه شروع شوه، نو اوس یو قسم له د خلکو هغه تذلیل روان دی. داسې ښکاري چې ته به ویره څه ډرامه روانه ده، هر پوینټ باندې چې کوم دی په سوونو خلک راغلی او وړه نه میلاویږي، بیا پکې خلک روژه ده نو چونکې برداشت هم د خلکو کم دی. څه به ویل غواړئ چې څه نظر لرئ په دغې حواله باندې؟ باچا صاحب، که تاسو وګورئ نو په ټوله دنیا کې چې کله د رمضان المبارک دغه میاشت راشي، نو که هغه مسلمان ملکونه دي او که غیر مسلمه دي، نو هغو د خپلو مسلمانانو دپاره ریټونه چې دي هغه کښته کړي او سهولیات سیوا کړي. ولې د بدقسمتۍ نه زموږ ملک که مونږ وګورو نو ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې دا یو اسلامي ملک دی. خو دلته کې چې کله د رمضان المبارک میاشت راشي نو اولنی کار خو زموږ د عوامو وي چې هغو ولګي او ذخیره اندوزي شروع کړي او ورسره خودساخته مهنګایي شروع کړي، نو ریټونه په بره لاړ شي. دویمه، تاسو د وړو خبره وکړه، نو وړه ډېر زیات دا خو زه وایم چې ډېره زیاته د خفګان خبره دا ده چې مونږ که وګورو نو پول یو که معمولي غونته کې خطره ده، خو د هغې دپاره کور په کور ټیمونه ګرځي او هغو ته پول یو کوي ماشومانو ته. خو ولې د وړو پکار دا ده چې د وړو دپاره پوینټونه سیوا کړي، سهولیات ورکړي. ولې روژه په خوله باندې خلک سهار راځي او د پوینټ مخې ته ولاړي، دوه ورځې، درې ورځې، پنځه ورځې. دیاړیمار خلک دی، که وګورئ نو په ملک کې مهنګایي هم ډېره زیاته سیوا ده. خو دلته کې زه مطلب ګڼم چې غلطي زمونږ د عوامو ده. که چېرې دې عوامو ځان له خپل داسې خلک منتخب کړل چې هغه د دوی په درد باندې دردمند دي، نو یقینا چې دا مسلې به بیا مخې ته نه راځي. او ستاسو هم ډېر زیات ښه نظر دی په دې څیز باندې او تاسو ګورئ چې مونږ هره ورځ په سوونو خلک ګورو چې د پوینټونو مخې ته راټول شوي او روژه په خوله باندې ولاړ او چغې چغاري. او نن ریسنټلی اوس لږ ساعت مخکې د مردان یو خبر راغی چې هلته کې په هغو په وړو په کم پري وړه چې تقسیمېدل په هغې کې باقاعده پتراو شوی دی او لاټي چارج شوی دی پولیسو د طرفه او په عوامو باندې، نو په هغې کې ډېر زیات کسان زخمیان دي. نو ډېره د افسوس خبره ده د حکومت دپاره زمونږ د دې موجوده چې هغو سره داسې پلانینګ نشته چې هغو دغه غریبانانو خلکو ته مطلب ریلیف ورکړي. د ریلیف دپاره زمونږ د حکومت سره هېڅ قسمه پلانینګ نشته. نو اوله خبره خو دا ده چې عوام به یې خیږي
څنګه چې د وړو دپاره قطار جوړوي چغې چغارې وایي دغسې به د خپل حق دپاره قطار جوړوي او چغې به وایي نو هله به دا ملک ټیک کېږي که نه دغسې همیشه دپاره به دا تسلسل دغسې جاري او روان به وي. اقبال همدا راته ووایي چې دا کم تقسیم کار چې دی د وړو ده او ټیک ده لکه حکومت یو سټیپ واخیستو چېرې مفت وړه خو د دې د تقسیم چې کوم دی د دې د طریقه چې کومه ده دا غلطه ده چونکې خلک ډېر زیات دی او دغه وړه په کم مقدار کې راځي. تاسو څه وایئ چېرې داسې څه طریقه کار د دې په کار و چې خلکو ته دا په صحیح طریقه باندې رسېدی او دغه د خلکو چې کم تذلیل شروع دی دا پکې نه وي او خلکو ته په اسانه طریقه رسېدی. مظفر شاه صاحب دلته کې تاسو خبره د وړو د تقسیم د طریقه کار کوئ یا د پرې وړو خبره کوئ نو یقینا زه وایم چې پرې وړو ته ضرورت څه دی. خلک که مونږ وګورو نو مونږ خو د ډېر وخت په دغې لاینونو کې تېر کړی و. که تاسو ګورئ طالبانایزیشن نه بعد مونږ په دغې لاینونو کې ولاړو راشن ته او دې ته او هغې ته نو ډېر وخت بعد دا خلک چې دی د هغې کلچر نه راووتل او ځان له خپل کاروبار شروع کړو په خپلو مټو یې ګټل شروع کړل. نو د حکومت دپاره اولنی اقدام دا پکار و چې یاره پرې وړه ته ولې ورکې د پرې وړو خو زه وایم چې د سره اړو څه کنسپټ نه جوړېږي. پکار دا ده هم د دغې پرې وړو چې څومره پیسې دي هغه دې په دې عام ډیلرانو لا یا عام د وړو چې کوم سټاک دی په هغې باندې سبسډي ورکړی وی. نو که موږ وګورو په هر پوینټ باندې چې تپوس کوي د ډیلر نه نو هغه وایي یاره ماله 45 یا 40 بورې وړه راځي او هلته که تاسو د خلکو هغه هجوم وګورئ نو هغه 200-500 زر خلک ولاړي. نو که دغه سبسډي په ټولو وړو باندې ورکړی شوی وی په دې رمضان المبارک کې تقسیم کړی شوی وی دغه پیسې نو وړه به ارزان شي وو ریټونه به کم شي وو نو هر سړی به ځان له یو خو به دا شی و چې د خلکو به دغه خوند به یې د خولې نه ختم شوی و چې یاره دغلته پرې وړه میلاویږي او زه به ځم او شناختي کارت به جمع کوم. لکه که تاسو وګورئ دلته کې بل یو د مزې خبره چې د پرې وړو د 1200 یا 1500 روپۍ باندې دغه وړه کېږي او دې پسې 4 ورځې دیاړي قضا کوي 800 روپۍ دیاړي ده. نو تاسو وګورئ چې دا قوم زمونږ ګټه کوي که نقصان کوي. دویم د وړو د ډسټریبیوشن خبره تاسو وکړه نو که پرې وړو ته بیا خامخا ورکې نو پکار دا ده چې کومو خلکو ته کم خلک اهل دي پکار ده چې د هغو کلیر یو اناونسمنټ شوی وی چې دا وړه به هغې خلکو ته میلاویږي. نو که تاسو وګورئ نو ډېر ښه خلک چې دی هغه په دغې لاینونو کې ولاړي. نن سبا مهنګایي ډېره زیاته ده او خصوصا د سفید پوش خلکو دپاره چې هغو چاته لاس نشي نیوی. نو که دا سبسډي ورکړی شوی وی زما په خیال په دې ټولو وړو باندې نو یقینا چې دا دومره غټه مسله به نه وه او هر سړي ته به وړه به ورته ارزان میلاوېدل نو خلکو ته به په اسانه مو دومره غویما لانجه او دومره جنګ جګړې به نه وې. خو څه ووایو مونږ په دې خبره باندې پوه نه یو چې د حکومت یا زمونږ د دغې حکومت څه داسې په ذهن کې راغلی چې یاره پرې وړه ورکوو. اقبال خان د خپل قیمتي وخت راکولو یو جهان مننه. جی کتونکو څنګه تاسو د اقبال خان خبرې واورېدې هغوی ډېره د یو کار خبره وکړه چې پهله خو دا پکار و چې حکومت دغه سبسډي ورکړی وی او دغه مفت وړو په ځای باندې سبسډي ورکړی وی نو په دوکانونو کې به وړه ارزان شوي او خلک به د دغې عذاب نه خلاص شوي. دویمه ده چې که پرس که خامخا یې ورکولې نو بیا د حکومت سره داسې پلین ولې نشته چې د پولیو قطرې چې کومې دي هغه خو هر کور ته رسېدی شي نو دغه وړه په هغې طریقه ولې د هغې مستحقو کور ته نشي رسېدی څنګه چې د پولیو ټیم کور ته رسي. نو موږ له په دې باندې سوچ ضرور پکار دی حکومتي چارواکو له هم په دې باندې سوچ ضرور پکار دی. تر یو بل پروګرام پورې ماله اجازت راکوئ. د تل پاتې خدای په امان.